څه ستا نصیب خراب دی او څه زموږ بې اتفاقي دی منې درکښې جوړ نه سومه راڼه یې خواره کیه او بیا څه دي که یو 10 واره ټوبیل درته منظور دی بیا څه دي که یو 10 واره ټوبیل درکښې منظور دی اوبه درکښې لا نسته زما لنډه یې خواره کیه او بس خدای په نصیب د همدغه خړې کې ښی دي بس خدای په نصیب د همدغه خړې کې ښی دي دیوال باندې به مړ سې چرموښکیه خواره کیه نور جهان ته ګورئ په اسمان کې مقابلې کړي ته ورور سره بدي کړه شیرانه یې خواره کیه دا نور جهان ته ګورئ مننه یو جهان دا نور جهان ته ګورئ په اسمان کې مقابلې کړي ته ورور سره بدي کړې شیرانه یې خواره کیه او د ذکر او اذکار دپاره نورې دانې جوړې تسبیح خو در سره دي برکت شاه د ذکر او اذکار دپاره نورې دانې جوړې ته تس په منځ کې پروت یې ملاګیه خواره کیه د ذکر او اذکار دپاره نورې دانې جوړې ته تس په منځ کې پروت یې ملاګیه خواره کیه او زموږ کام دی وریاضی نامه یې د دوی پزنې دا ټول ډېر خوارانو تباه برباد و مشر نو لوی په عذاب په تکلیف را روان ما هغه هم پکښې یاد کړی دی چې لیدې مو له مودوزه په دیکو دیکو روان وي لیدې مو له مودوزه په دیکو دیکو روان وي ستا هم مشر پیدا سو وریاضی یې خواره کیه هغه عبدالحق مولوي صاحب اوس مشر دی تکړه سړی دی نو ما وبېستایو لیدې مو له مودوزه په دیکو دیکو روان وي ستا هم مصر پیدا سو وریاضی یې خواره کیه او پیدا شوی باقیداره تر مرګي به باقیداره پیدا شوی باقیداره تر مرګي به باقیداره نامه د جنګي خان د خوار سړی خواره کیه ډېره مننه یو جهان تشکر د وخت راکولو شکریه لر د برو نظارېږو بر د لرو نظارېږو پښتانه شډل بدل یو سر ببرو نظارېږو د وطن په چنار مړه یو د نخترو نظارېږو یک هزار باندې مستېږو د سندرو نظارېږو دردمن وایي پښتانه یو د ملګرو نظارېږو غزل دا زما خر مزاح غزل ده توجه غواړم خر می چسان دی لږ تور لسان دی خر می چسان دی لږ تور لسان دی دای مزه ښکاري نس کښې پمان دی نور روغ رموټ دی نور روغ رموټ دی په غوږ چینجان دی او ښه ښایسته دی په ملا خوږمن دی خالي ډېر تیز ځي د بار سرپسند دی نه سوار ډېر دی کار یې دشمن دی زه څنګه صفات کړم دای ګیلهمن دی خر د اطلس دی خوش د هر تن دی مننه ډېره مهرباني دا اوس شهزاد امین بله وینا ته بلنه ورکوو احساس برکت الله احساس ته د دې له مخه یو څو شعرونه دي د نن نفس به دې د زړه په سترګو داسې ګورم لکه چې ته اډو د دې دنیا وګړی نه یې داسې مې یاد دي چې بیخي مې د زړګي نه وتې داسې مې هیر کړې لکه خدای چې پیدا کړی نه یې او اوس احساس صرف د بلنه ورکوو چې دی راشي او خپله وینا وکړي تاسو ته یو غزل وړاندې کوم د بهار ناصر صاحب هغه وایي یی پټ دی پرې نیم نه زیات تندی دی خو بد نه ښکارېږي پټ دی پرې نیم نه زیات تندی دی خو بد نه ښکارېږي ستا کلیوال غوندې پیکی دی خو بد نه ښکارېږي پټ دی پرې نیم نه زیات تندی دی خو بد نه ښکارېږي ستا کلیوال غوندې پیکی دی خو بد نه ښکارېږي او دې کښې درنښت دی د پښتو او پښتونوالي درنښت دې کښې درنښت دی د پښتو او پښتونوالي درنښت ستا که په سر خیرن پټکی دی خو بد نه ښکارېږي او ښایست زرها خوړجتوبونه په خپل ځان کښې زغمي ښایست
زرها خوړجنتوبونه په خپل ځان کښې زغمي جانان له بدو ډک جوړی دی خو بد نه ښکارېږي. او دا شعر د اطلس استاد ته ډالۍ وي چې اشاره یا لیکوال مسرور مستخیل ته کړې ده، خو موږ بیا دې ته دا اشاره وکړو. وایي خوږ شخصیت یې په قامت کې اضافه کړې ده، خوږ شخصیت یې په قامت کښې اضافه کړې ده، مسرور له ونې ټیټکی دی خو بد نه ښکارېږي. او بد ادم دوی ښکاري بهاره د لیوه په ګناه، بد ادم دوی ښکاري بهاره د لیوه په ګناه، سپی که په خپل شکل کې سپی دی خو بد نه ښکارېږي. راشه مخکې بلې ته واړوه جانانه، راشه مخکې بلې ته واړوه جانانه، بیا قسم وکړه سینه درته یادېږم او تیخان شاریوال ستا یمه جانانه، ستا مې خوښ یم او ښه درته یادېږم. ما پر علاقه یو غزل لیکلې ده چې پر ما ګران دي شیراني، د غره لمن کې اوسې زما خوښ دي په زړګي، سوچا سپین پښتانه دي پر ما ګران دي شیراني، او یو کام یې او بخیر دی په څنګ یې حسن خیر دی شینغر ترېنه چاپېر دی، یو کام یې او بخیر دی په څنګ یې حسن خیر دی شینغر ترېنه چاپېر دی. ښاغلي خلکو چې خدای دې تل عزت ساتي او د غره لمن کې اوسې زما خوښ دي په زړګي، سوچا سپین پښتانه دي پر ما ګران دي شیراني. شملو د پټکونه قربان لوی وړونه زارسم د چغو غرونه، شملو د پټکونه قربان لوی وړونه زارسم د چغو غرونه، په خاوره دوی میندې په وطن سر ورکوي او د غره لمن کې اوسې زما خوښ دي په زړګي، سوچا سپین پښتانه دي پر ما ګران دي شیراني. زامرس که پیر غونډۍ ده یو تنګه بلترۍ ده، شغار د سلیمان تخ او د ناصر زما زړګی ده، زامرس که پیر غونډۍ ده یو تنګه بلترۍ ده، شغار د سلیمان تخ او د ناصر زما زړګی ده. ښه ښکلې علاقه ده هر طرف خلک راځي او د غره لمن کې اوسې زما خوښ دي په زړګي، سوچا سپین پښتانه دي پر ما ګران دي شیراني. کیسغر شنېدلې دي خوندونه دي مزې دي باغونه دي شینې دي، ګورګورو زنغوزو ته ځوانان پیغلې خاص ورځي او د غره لمن کې اوسې زما خوښ دي په زړګي، سوچا سپین پښتانه دي پر ما ګران دي شیراني. ځوانان پیغلې مشران پورو دیخان شاریوال ګران، دوی د ستوري زما د کام او تل دعا به دا کوم خدای دې ګل کړي د سپرلي، د غره لمن کې اوسې زما خوښ دي په زړګي، سوچا سپین پښتانه دي پر ما ګران دي شیراني. ډېره مننه توجه. مننه کوم د پروګرام د پښتو ادبي چې ماته یو ځل بیا نمبر راکړ. غزل دې دا وروم زما خو نورې داسې خبرې نه دي ځکه چې زما استاد ناست دی اطلس خان استاد. غزل به ورته وړاندې کوم. ښکلی و زما و خوږ دلدار و مړه خو بس، ښکلی و زما و خوږ دلدار و مړه خو بس، وخت هیره هیره کړو سپینو رخسارو مړه خو بس. ژوند بے وفا ډیر دی وخت نیمګړی دی حیران شمه، ژوند بے وفا ډیر دی وخت نیمګړی دی حیران شمه، او خاورې کړو تاندو وفادارو مړه خو بس. او مینه وه مستي وه د ساقي سره په څنګ کې وه، مینه وه مستي وه د ساقي سره په څنګ کې وه، او غلی کړم ژوند داسې خمارو مړه خو بس. او زم طبیب دوایم که پر هر لاره دارو راکړي، زم طبیب دوایم که پر هر لاره دارو راکړي، درد را کوي زړه د وخت بیمارو مړه خو بس. او دم لري که نه دم لري که نه دغه روبان دي خامخا راځي کوڅې لره، او دم لري که نه دغه روبان دي خامخا راځي کوڅې لره، چوف مې کي په زړه داسې خامارو مړه خو بس، چوف یې کړم په زړه داسې خامارو مړه خو بس. لمر د مازدیګر هم دنګو غرونو کې ورک شوی و، لمر د مازدیګر هم دنګو غرونو کې ورک شوی و، ورک ورنه د حسن یو چغارو مړه خو بس. او زا خوند ګورو به نن بیا د هغې شپې پنکار، زا خوند ګورو به نن بیا د هغې شپې پنکارو، کم چې د جانان سره په لارو مړه خو بس.
خوږ و ښکلی و زما و خوږ دلدار و مړه خو بس ډېره مهرباني مننه کوم تشکر. اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده، زه به جنت له د پښتو سره ځمه. اوس د کیسۍ دپاره خواست کوو حبیب وطنمل ته چې دی راشي او خپله کیسۍ موږ ته وکړي. د خپل نه یم د پردو یم ملک نه یم، د خپل نه یم د پردو یم ملک نه یم، زه د خام له څو لوو یم ملک نه یم. هر خیرات هر مړی له مې وربولي، هر خیرات هر مړی له مې وربولي، پلار یې نه یم د څو شو یم ملک نه یم. حال احوال اورم د یو د بل کلي، حال احوال اورم د یو د بل کلي، بی بی سی غوندې راډیو یم ملک نه یم. مننه. په یوه ورځ کې دا ټوله کلي غواړم، په یوه ورځ کې دا ټوله کلي غواړم، تیز رفتار وم پراډو یم ملک نه یم. د زوی ویښتانې دی ګټل غوندې ښکارېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه بادېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه بادېږي. داسې به ګرځي لکه خان وی ټول مخلوق ورته حیران، مزدوري نه کړي مزدورۍ باندې شرمېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه بادېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه بادېږي. د شپې تر 2 بجو ګرځېږي، کور کې له هیچا نه ډارېږي. د شپې تر 2 بجو ګرځېږي، کور کې له هیچا نه ډارېږي. د ورځې 12 بجې کښېني بیا لمبېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه بادېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه بادېږي. یو خوا عادت دی په چرسونو د نیمو شپو په محفلونو، یو خوا عادت دی په چرسونو د نیمو شپو په محفلونو. ملکه پوهه که په خدای دا تباه کړي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه کامیابېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه کامیابېږي. د باقیدار د خولې شعرونه ډېر قیمتي لکه لالونه، د باقیدار د خولې شعرونه ډېر قیمتي لکه لالونه، چې څوک یې ومني په خدای دا کامیابېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه کامیابېږي، مورې پړي غړي دا خلک به څنګه کامیابېږي. شکریہ. صدارتي وینا ده به راغواړو اطلاس استاد، خو تر هغه له مخه د اطلاس استاد یو څو شعرونه دي. بې پیسو سړی خوار نه دی، بې له علمه ځوان مفلس دی، باشعور خلک یې ټول جنتي بولي، باشعور خلک یې ټول جنتي بولي. تصور کې د ملا اطلس خبیث دی. اطلس استاد د صدارتي وینا بلنه ورکوو چې دی راشي او صدارتي وینا وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو مسرانو، زه ډېر شکرګزار یم چې تاسې زموږ د بابولالو ته دا ګډو وډو خبرو ته دې ته رالی او کښېنستی او دا م واورېدلې. موږ کیسه غره د بي جرګه او پښتانه مترقي لیکوال دا جرګه را بللې وه. دا جرګه بې مهاره وه. بې مهاره دا وه چې موږ خلکو ته وویل چې که چا څه هم تیار کړي دي هغه دې راوړي او مخې ته دې کښېږدي. غرض م هم دا و چې په ټولنه کې څه پروګرامونه پکار دي چې هغه موږ وکوو او هغې څخه موږ زده کړه وکړو. که یو نیمه خبره ما ته ګوډه وسي د هغې به تاسې معافي کوئ او هسې چې ګرد پروګرام ته وګورئ نو دا ډېر خوندور پروګرام و. په هغه کې ډېر علمي، ډېر د پوهې، ډېرې د نصیحت خبرې وې چې مطلب دا دی چې په هره خبر کې پکار دی چې یو نصیحت نغښتی وي. دلته چې کومو ملګرو کم شعرونه پیش کا یا کمی افسانې د کیسې په شکل کې وي یا څه تاریخي خبرې وي، دا زموږ د ټولنې برخه ده.
او که هغه څورې ګپې دي دا زموږ د ټولنې برخه ده پکار دی چې موږ دا راوړو او ټول ملګري په دې باندې را روان پروګرامونو کې هغو ته د ټوکو ټکالو د ټپو په شکل کې د ډیو په شکل کې د نظم او د نثر په شکل کې ځای ورکړي او بیا رایسو په دو خبرو په کار نه دی چې موږ وشرماږو دا زموږ د پوهې او د علم یو ګاز دی چې کم خلک مطلب موږ دا یو څو پسمار کسان ناست یو د دې مطلب دا دی چې زموږ ټولنه دا ګاز لري چې هغه دا رنګ خبرو ته ډېر خلک لږ خلک راځي او که چېرې دلته یو داسې پروګرام وي چې هغه بې معنی بې مقصده بې دغه وي هغه له ډېر خلک دلته د مارونو وال چې کم راځي او هغه مار یې راوړي او مار ته ولاړي زه هم چې تر دا بله ورځ ما لیدل څه لرګون کسان ولاړو خو دا زموږ د معاشرې یو ګز دی هغه ګز موږ معلوموي چې زموږ ټولنه په څورې ذهن کې څورې ترقي کړې ده څورې نه ده کړې په کار دی چې موږ ترقي وکړو خدای د زموږ دا ټولنه پر مخ بوزني او موږ د نور ترقي یافته سو او دا نامنه د شعر و شاعرۍ د علم او د فن مینوال جوړ سو او پوهه راکښې راشي ستاسې ډېره مهرباني کورم آباد